أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 15 آیات نمبر 122 یو آیات چې نو هغه ویل کېږي څنګه چې دینه مخکې مونږ ویلو چې د سورۃ توبه اکثره حصہ دا چې نو هغه مشتمل او په غزوه تبوک باندې او بیا غزوه تبوک کې مونږ ویلو 15 ډلې چې نو هغه جوړې شوې 2 ډلې خالص د منافقانو او 3 ډلې چې نو هغه د مسلمانانو وي. نو دا مسلمانان چې کم کسان د هغوی د سستۍ او د کاهلۍ په وجه باندې پاتې شوي ولو نو قرآن کې الله جل جلاله د هغوی ته چې نو هغه ډېره زیاته تنبیه وکړله او بیا په هغې کې د هغه 3000 توبه چې دی نو هغه هم مؤخر شوله. بیا وروسته الله رب العزت د هغوی چې دی نو هغه د معافۍ اعلان هم وکړلو. نو دغه وخت کې دی نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین عزم وکړو چې د آینده دپاره بیا چېرته هم غزوه راځي نو موږ به چېرته هم د هغې نه وروسته نه پاتې کېږو. دوی وی چې که هر صورت وي خو موږ به چې نو هغه ټول په ټوله ځو. نو یو شان نزول دا لیکلی نو په دغه وجه باندې چې نو هغه دوی څه وشولو الله دا آیات راولېږلو. دویم شان نزول چې نو هغه تفسیر ذخیرة الجنان کې او تفسیر جلالین چې نو په هغې کې لیکلی دی. دا یې کې دویم شان نزول دا ذکر کړی دی چې د غزوه تبوک کې چې کله دغه وعید او دا رالو نو بیا د دغې نه وروسته په 9 هجرۍ کې یو بله چې نو هغه غزوه راله خو هغه ورکوټی وله او حضور علیه الصلاة والسلام په خپله په هغې کې چې نو هغه نه ووتلی. نو چې کله الله پیغمبر په خپله په هغې کې نه ووتلی نو مسلمانانو خو مخکې چونکې دغه وعید ارسه لیدلی ولو نو چې څنګه هغه غزوه راله بعضې مفسرینو ذکر کړله چې هغه نو هغه غزوه بنو جزیمه وه. نو چې کله دغه بنو جزیمه دغه غزوه وشوله نو ډېر اکثریت خلک چې دی نو هغه په دغې کې وتلي وو. یعنې مثال په طور کې د 100 کسانو ضرورت و جو 100 کسان وتلي وو. د هغوی چې هسې نه چېرته بیا موږ ته هم هغه شانتې وعید راشي نو چې حضور علیه الصلاة والسلام جماعت ته راووتو راللو نو چند خاص کسان چې نو هغه موجود ول نور داسې څوک ډېر نه ول. نو الله رب العزت دا آیات راولېږلو چې څنګه جهاد اهم دی نو دغه شانتي دین اسلام احکام زده کول دا هم اهم دي. نو تاسو داسې مه کوئ چې جهاد نه پاتې کېدل دا خو هم ګناه دی خو د حد نه سیوا تلل دا هم مناسب نه دي. نو ګویا د جهاد چې دی نو هغه 2 قسمونه شولو. یو چې دی نو هغه جهاد فرض عین شو او دویم چې دی نو هغه جهاد فرض کفایه شو. فرض عین نو د هغې بیا 2 صورت دي. یو صورت دا دی چې امیر الوقت امیر المؤمنین د هغه چې نو هغه د نفیر عام چې نو اعلان وکړي لکه څنګه چې حضور علیه الصلاة والسلام د نفیر عام اعلان کړو غزوه تبوک کې نو د دغې نه بیا پاتې کېدل دا چې نو هغه حرام دي. او دویم صورت چې نو هغه دا دی چې کافر د مسلمانانو باندې چې نو هغه حمله وکړي او مسلمانان دغه خلک نو د هغوی دپاره کافي نه وي نو دغې ټولو علاقې باندې په دغې ټولې اهل علاقې باندې بیا د هغوی سره جهاد کول چې نو هغه دا فرض عین دي. او دویم چې نو هغه جهاد فرض کفایه دی. فرض کفایه دا دی چې د مسلمانانو یوه ډله وي او د هغوی چې نو هغه د کافرو سره برسرې پیکار وي نو دغه ډله د هغوی دپاره کافي وي نو په دغه صورت کې بیا نو هغه دغه جهاد فرض کفایه دی. د هغې کسانو په جهاد کولو سره د باقي کسانو نو هغه ذمه ساقطېږي. خو که اوس دغه کسان ولا کافي نه وي لکه مثال په طور کې نو هغه په سواد باندې دا خلک ولا کافي نه وي نو بیا به سره مردان درګې وغیره چې نو هغه هم یوځای کېږي. بیا که دغه ولا کافي شول جو ښه که دا کافي نه شول نو بیا به سره پېښور دي سي نو د هغې سره چې کومې خواته علاقې د هغه به سره یوځای کېږي. کم وخت کې چې دوی کافي شول نو بیا به نو د دې نه علاوه باقي چې کم نور خلک دي د هغوی باندې بیا جهاد چې فرض کفایه شولو نو چې فرض کفایه شو دې کسانو ادا کړلو نو د نورو ذمه چې نو هغه ساقطه شوله.
نو د دې آسان قاعده چې نو هغه دا ده چې د مسلمانانو کم کارونه اجتماعي وي انفرادي نه، نو په دغه صورت کې دا فرض کفایي وي او پاغه کې چې چند کسان هغه ذمه ادا کړي د باقي کسانو چې نو هغه ذمه ساقطيږي. لکه څنګه چې جنازه مونږ دی، نو جنازه مونږ هم فرض کفایي دی، د محلې چې نو هغه چند کسان لاړل د باقي کسانو ذمه چې نو هغه ساقط شول، ځکه چې نو هغه دغه اجتماعي عمل او پای کې چې نو هغه کسان جمع شول. د قشانت چې نو هغه د علم هم دی، نو علم چې نو هغه د آیات باندې علامه چې نو هغه قرطبي سے تفسیر قرطبي چې چا لیکلی دی لوی تفسیر دی، نو هغه لیکلی چې د علم باندې دا آیات د ټولو نه لوی چې نو هغه دلالت کوي. بیا د علم هم دغه شانتې دوه قسمونه دي، یو علم چې نو هغه فرض عین دی او دویم علم چې نو هغه فرض کفایه دی. فرض عین نو په هر مسلمان باندې بالغ چې هغه سړی وي او که ښځی نو په ده باندې د فرایض علم حاصلول دا فرض دی، د واجب علم حاصلول دا واجب دی. مونځ چې نو هغه فرض دی، نو د مونځ علم په ده باندې فرض دی، دا فرض عین دی. دا به هر سړی چې نو هغه انفرادي طور باندې دا زده کوي. مانځه کم مسایل دي، کم صورتونه باندې مونځ کېږي، په کم صورتونو کې چې نو هغه مونځ فاسدېږي. بیا ورسره یو سړی چې روژه راله، نو د روژې علم په ده باندې حاصلول چې نو هغه دا فرض دی. زکات چې نو هغه رالو د صاحب نصاب دی، نو د زکات علم په ده باندې حاصلول چې نو هغه دا فرض دی. نن ګوره دا ټول مونږ نه کوو، مونږ چې نو هغه صرف دغه ویلي دي علم دا د هغه چا کار دی چې څوک په مدرسه کې نه، دا د فرایض علم دا په مسلمان فرض دی. بیا د دغه نه وروسته چې نو هغه د حج موقع شوله، نو د حج علم دا په ده باندې فرض دی، دی به د هغې علم چې نو هغه حاصلوي، اله به د ده ذمه چې نو هغه ساقطېږي. بیا د کاروباري شو، تجارت کوي، نو په ده باندې د تجارت علم حاصلول چې نو هغه اوس فرض دی. د زراعت کوي چې نو هغه باغواني کوي، پټي کوي، نو په ده باندې د زراعت علم حاصلول دا فرض دی، نو دا فرض عین دی. اوس چې کم کې چې نو فرض دی، نو د هغې فرض علم په ده باندې حاصلول چې نو هغه دا فرض دی. او بیا د دې نه علاوه نور د دغې تفصیلات چې نو هغه بیا زده کول دا فرض کفایه دی. په اهل علاقې باندې په هغې کې یو عالم داسې کېدل پکار دی چې د هغه د دوی ته د دغې مسایلو، د هغې د واجباتو، د هغې د سنتو، د هغې د چې نو مستحباتو د دې ټول علم دی چې نو هغه ورکوي، نو دا فرض کفایه دی. که په دغې ټوله علاقه کې یو هم عالم داسې وي، یا د دې محلې علاقې خپل وي، یا که خپل نه د بهر نه ځان راوستی، نو بیا د دې ذمه چې نو هغه ساقطېږي. خو که داسې نه وه، نو بیا پې دا ټول چې نو هغه څه دي ګناهګار دي. نو دې وجې نه ویلی کېږي تاسو د خپل علماو قدر کوئ، دې ستا د دومره لوی منصب چې نو هغه د ګناه نه تو خلاص کړی، نو چې دومره لوی چې نو هغه د عذاب نه ګناه نه خلاص کړی، نو د قدر لازم دی، هغې چې نو هغه نشتی. اوس دې سره د علم، نو علم یو څو خبرې، یو د علم فضیلتو، دویم چې نو هغه د علم زده کول، د هغه خو مونږ دقه وویلو، او دریم د علم نه وروسته بیا د عالم ذمواري. نو دلته قرآن کې الله رب العزت په دې یو آیت کې دا ټولې خبرې چې نو هغه را جمع کړي دي. نو یو خو الله دا وی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نو که چېرته د دې کې د غټ جماعت نه یو ورکوټه جماعت وتلی وی چې نو هغه د جهاد فی سبیل الله تبارک، او دویمه ډله چې نو هغه پاتې شوی وی لیتفقهوا فی الدین، نو دې په دین کې چې نو هغه پوهه حاصل کړی د حضور په موجودګۍ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه، او د حضور د موجودګۍ نه وروسته بیا د اهل علم علماو حضراتو نه په دغه پکار ول چې دوی علم حاصل کړی وي، او دغه علم باندې کولی څه ولینذروا قومهم اذا رجعوا، کله چې د دوی دغه باقي کم کسان چې نو هغه جهاد فی سبیل الله کې وتلی ولو، نو چې کله دوی واپس راشي چې دوی د هغوی څه کوي ویری. ویرولو مقصد دا دی چې دوی د هغوی ته دغه احکامات چې نو هغه بیا ورسوي. نو علم د هغې فضیلت
ډېر شي چې نو هغه فضایل دي مستقل کتابونه چې نو هغه په دې باندې لیکل شوي دي عربی کې اردو کې پښتو کې په هر ژبه کې چې نو هغه موجود دي حدیث مبارکه کې قرآن کې دا ټول ذکر دی الله رب العزت فرمان دی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله وایي هغه کسان چې چا علم حاصل کړی علم دین حاصل کړی دا وایي کسان چې دا غوي سره دا علم نه دا دواړه برابر دي هیڅ کله چې نو هغه برابر دي الله رب العزت فرمان دی والذین اوتوا العلم درجات د هر انسان د پاره چې نو هغه درجه شته حافظ د پاره چې نو د شفاعت کې لس کسان دغه شانت چې نو هغه د مجاهد د پاره او یا کسان د چې نو هغه د حاجی د پاره چې نو او یا یو روایت کې چې نو هغه راځي سل کسان عالم د پاره نو د الله وی د بشمار درجه دي والذین اوتوا العلم درجات الله داغه نکره راوړي داغه ذکر نه کړ داغه د پاره څومره بشمار درجه دي شفاعت به د سوره کسانو په باره کې قبليږي نو داغه هم ذکر نشته روایتونه کې راځي چې الله رب العزت به دغه عالم د جنت په دروازه باندې نو هغه ور د خلق بنورزي د تبوي چې قف علی باب الجنه ته جنت په دروازه باندې نو هغه ور دیګا هر هغه کس چې ته پیژنې او ته نو شفاعت کول غواړي پیژنې داغه شفاعت وکاو ځان سره چې نو هغه جنت ته داخل کړه نو دومره لوی درجه ده حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د عالم خوب او د عابد چې نو ثابت شپه عبادت دا دواړه چې نو هغه برابر دي دغه شانتي حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام په مخ کې نو هغه تذکره وشوله چې د الله پیغمبر یو سړی بنی اسرائیل کې نو هغه صرف علم زده کوي بل ته خي فرایض ادا کوي او بیا نور خلکو ته علم خي او دویم سړی چې نو هغه دی چې هغه ثابت ورځ روزه نیسي او د شپې چې نو هغه عبادت کوي د دوانو کې چې نو هغه کم یو افضل دی حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایله حدیث مفهوم دی دا کم کس چې علم زده کړی فرایض صرف ادا کوي او بل ته خي د درجه چې نو هغه په دې سده لکه څنګه چې د 14 شپې چې نو هغه د سپومۍ درجه پستورو باندې نه بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي مفهوم دا دی چې د عالم فضیلت دا چې نو هغه په عام کس باندې دي لکه څنګه چې زما فضیلت تاسو کې د ټولو نه په یو ادنا کس باندې دی بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر هغه حدیث مفهوم دی عالم د حضور وارث دی نبی صلی الله علیه وسلم چې صرف زما بلکې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي الانبیاء د تمام انبیاء علیهم السلام چې نو هغه سره وارث دی بل روایت کې راځي اسمان کې ول فرشته او هوا کې چې نو هغه مارغان بزمکه کې چې نو هغه زندسري دریاب کې چې نو هغه بیان دا ول د مغفرت چې نو هغه دعا کوي کده کوي او کنه کوي ځانته خود دغه مخلوق د جنو هغه دعا کوي د چې هغه ډېر ماته مستقل کتابونه چې هغه په لیکل شوی دي نو دی وجنه موږ په خپل هم دغه حاصل کو کداغه نشو په خپل حاصلولې نو کم از کم په خپل اولاد کې خو جنو هغه څوک پیدا کو کنه د دې نه علاوه د دنیاي شوزونه دا ټول چې نو هغه جایز دی پای کې اس حرج نشته خو باغې باندې دا وعده نشته دریم خبره دریم چې نو هغه علم زده کې نو بیا به داغه نه اورست سکی دی چې نو هغه ذمہواری نو د عالم ذمہواری چې نو الله رب العزت بیا هم ذکر کړی دا د یو آیت کې ماته واستي د درېمه خبرې دي ولینذروا قومهم دی به خپل قوم چې نو هغه بیرای اوس د قوم يرول چې نو داغه نه څه مقصد دی نو عربی په اردو پښتو کې چې نو هغه د دې ترجمه په يرول او ډرانه سره چې نو هغه کیږي خو دلته دا يرول چې نو هغه په دوه قسم دي یو يرول چې نو هغه د یو شی چې نو هغه د هیبت او د وحش کېدلو په جبان خلک یری لکه مثال په تور کې خلکو توي علم مار دی نو دې داغه نه هم وری او دویم يرول چې نو هغه د شفقت او د رحمت وي لکه پلار چې نو هغه بچی لږ نو هغه د خبرې نه یری یو ادب یو سلیقه او خون ورته خي نو د يرول د پاره چې نو هغه د سوي د شفقت او د رحمت وي نو د خپل قوم یری خو د شفقت او د رحمت سره داوی پر دکې چې نو عداوت بن ساتي بغض بچنه نو هغه بول نه ساتي نفرت چې نو هغه بد نه کوي دی بچنانو هغه شفقتن دی ته بجانو هغه دغه خبره کوي او دغه په شفقت په بنا باندې دی به یری چې ګوره دا کار ستاسو د پاره د خیر دی
او دا کار چې نو هغه ستاسو دپاره د شر دی. اوس بیا چې نو قوم ته هم دا پکار ده چې دوی ته کومه مسله یا خبره وشي نو دوی به دا په ذاتیاتو باندې نه اخلي چې دی زما سره ذات یو جو ځکه چې نو هغه دا خبره وکړه. ولې دا خو دنیا ده، څوک به سود کوي، څوک به چې نو هغه چرس کوي، څوک به چې نو نشې خرڅوي، څوک به چې نو هغه نشې کوي. نو دا خو به ټولې نو چې دا ټولې ته وباسي نو پاتې څه شول؟ نو لیونذرو دوی به دغه قوم ذمواري سره دا به یری. اوس دا یرول بس یو پیره به ورته وکړي یا دوه پیرې یا درې پیرې او بیا به چې دی نو هغه اوس دی په لاره نه راځي، برابرېږي نه جو بس خبره ختم. الله وایي نه دغه شان نه دی. لعلهم یحذرون، تر هغې وخته پورې چې دی نو هغه به دی یری د پاره د دې چې دوی ویریږي، دوی د دغې کار نه چې دی نو هغه منع شي. نو د دې وجې نه بار بار چې دی نو هغه دغه واز کېږي یا بار بار نصیحت چې دی نو هغه کېږي. نو دا بار بار واز او بار بار نصیحتو دا هم صرف په دغه وجه باندې کېږي چې الله د هغه چې نو ذمواري قرار کړې ده چې ته به ورته دغه یرول چې نو هغه به بار بار کوي د پاره د دې چې دا خلک د خپل ګناه نه چې نو هغه منع شي. نو تر څو پورې چې دوی د دغې ګناه نه دي منع شوي تر هغې پورې د عالم ذمواري دا ده چې دی د هغوی ته نو ترهیب او ترغیب چې نو هغه کوي. ولې د دغې ترهیب او ترغیب فایده چې نو هغه دا ده، ثمره او نتیجه یې دا ده چې سړی دغه ګناه چې نو هغه پرېږدي. نو دې آیات کې چې نو هغه دغه ټول تفصیل نه باقي چې نو هغه په دې باندې نور هم بیا دا کېږي، خو بهرحال درس اوږدېږي نو دغې په وجه باندې نو کم از کم دغه وکړو چې د زموږ په ذمه کم فرض علم دی د فرایضو علم نو دا چې نو هغه زده کړو. الله دې موږ ټول له نو د عمل کولو توفیق راکړي. وما كان المؤمنون او ندي مناسب مؤمنان لرا لينفروا چې اوزي کافتن ټول فلولا نفر پس ولي نوتل من كل فرقة د هر یوې ډلې فرقین منهم د دین طائفة سخلق یو ورکوټي شانتی ډله ليتفقهوا چې پوها حاصل کړي یعنی کم چې باقی فاتح شي فی الدین په دین کې ولينذروا او چې ویری قومهم اخپل قوم کله اذا رجعوا کله چې داغوی واپس راشي الیهم دی طرف ته لعلهم یحذرون د پاره د دې چې دوی ویریږي شاید چې دوی ویریږي.